الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا. نو محسنات معنویه هغه ټوټل 24 تیر سبق کې مونږه بیان کړیو مغایرت او مغایرت مونږ ویلو چې دا د یو څه مذهب بیانول دا نو رسول هغه زم بیانول دا د یو څه زم بیانول رسول بیا هغه مذهب بیانول لکه علامه حریری رحمت الله علیه هغه مقامین ورکړو چې تبل له من حادق خادع ممازق اکرم به اسفر راقت صفرته چې لاولې مذمت بیان کړل او رسول ولا بیا صفت بیان کړل بیا تاکید المدح بما يشبه الذم چې ظاهر باندې ښکاری چې دا مذمت ته لیکن په حقیقت کې هغه تاکید دا غوی دا مذهبي بیا هغه د وخت اسمه چې لاول صفت ذم ذکر کړی شي او بیا هغه نه دا صفت مدح ذکر کړی شي په حرف استثناء سره متکلم خیال دی چې د نه صفت منفی تلنده ذکر کړي او د صفت مدح تلنده ذکر کړي دا هغه د وخت اسمه او تاکید ذم ما يشبه المدح چکاری په ظاهر باندې مذمت خو په حقیقت کې داغه چکاری په ظاهر باندې داغه مذمت خو اغوی دا ښکاری په ظاهر باندې مدح او تعریف لیکن په حقیقت کې هغه د مذمت بیانول داغه بیا هم دوه قسمونه نن سبق کې 20 نمبر دی التجرید تجرید دې ته ویل کېږي چې یو موصوف د پاره یو صفت ذکر کړل شي او بیا د دغه موصوف نه یو بل صفت اندار او کړی شي د دې خبرې لپاره چې په دې موصوف کې دا صفت په طریقې اکمل او تم موجود ده او دا د سره چې د دنه یو بل صفت هم راوخلی شي د یو سیز د یو موصوف د لپاره صفت ذکر کړل شي او بیا د دغه موصوف نه یو بل صفت راوستل شي د دې خبرې لپاره چې دا موصوف کې دا صفت دومره په طریقې کامل او اتم باندې موجود ده چې د دنا یو بل هم د صفت چلندار وستلږي او دا تجرید په یو څو طریقو سره کېږي دلته 15 طریقې ته انداز ذکر کړی دي چې دا تجرید شوی په من سره یا په فی سره یا په با سره یا انسان خپل ځان ته مخاطب ځان ته خطاب کړي او یا دین علاوه په بل طریقې سره مثالون ته ګورئ التجرید تجرید څه ته وایي هو ان ينتزع من امر چې یو صفت راوستل شي چې راوستل شي من امر د یو کار نه دسه کا دې صفت چې صفت والوي امر اخر یو بل صفت مثله بمثل لري معنی فيها تبلیغ مبالغه د پاره د مبالغه لکمالها فيه د وجه نه چې دا کامل موجود پدې کې مطلب دا شوی چې د یو موصوف د پاره صفت ذکر کړل شي نو د هغه موصوف نه یو صفت راوباسي د دې خبرې د ظاهر ول لپاره چې په دې موصوف کې دا صفت په طریقې اتم باندې موجود ده او دومره به موجود ده چې یو دی بلوم راوستلېږي خو شوي ويكون بمن او دا تجرید کیږي ومن سرا لګته لی من فلان صديق حمیم لی زما لپاره د پلانکی کسنا یو مخلص دوست ہے حمیم معنا مخلص دوست ګرم دوست اوس دی وی کنه چې دې پلانکی سره د ما ملګرتیا ده خو زما سره د دې ملګرتیا ده چې هغه ملګرتیا مو سره دومره سخته ده او دومره مو سره ډیره ده چې گویا کې د لپاره زمانه یو بل ملګری ته دا هم راوځي چې هغه د پښند مخلص ده علی من فلانین صدیق امین زمانه پر فلانکی نه یو ګرم دوست دی دا فلانکی کو زما ګرم دوست دی او زما مخلص دوست دی خو دومره خلوص ته پکې او دومره مخلص دی چې لدی یو بل دوست عمر وستلېږي نو چې لی من فلانین
زما د دقیق کس نه زما یو دوست دی لکه پوه شو مې باندې یعنی یو مخلص دوست دی مونږ ګوره مونږ وست پرې کې دغه تعریف ولګوي د تجرید دا چې تجرید څه ته وایي چې یو صفت په دې موصوف سره موصوف کړل شي چې دا موصوف نه یو بل صفت راوستل شي د پاره د دې چې دا دلالت کوي په مبالغه چې په دې موصوف کې دا صفت دومره په طریقې اتم سره موجود دی چې دا ته یو بل راوستل شي پوه شئ نو ورلی من فلان صدیق حمیم چې د پلانکی د پاره زمانه پاره د پلانکی نه یو مخلص دوست دی چې یو کس ته مخلص دوست دی خو دې چې دومره د مخلص ته کنه چې دنه یو بل جلندار راوستل کیږي پوه شئ مې باندې د تجرید وای او یا بدا شوی او فی یا بلا تجرید شوی د فی په ذریعہ سره لقد الله تعالی دا قول شو لهم فیها دار الخلد معنی سره لهم د دې جهنميانو د پاره فیها پر جهنم کې با دار الخلد اغا کور د همیشوالی وذل کې لهم هم ضمیر مرجع دا جهنميان دي فيها ضمیر مرجع جهنم ده او د دین غره د څه مطلب دی چې لهم فيها دار الخلد چې د دې د پاره با په دې جهنم کې د همیشوالي کولی مطلب دا عذاب د دومره سختي کنه چې گویا کې د جهنم نه یو بل جهنم چلندار اوستل شوی دی چې هغه دار الخلد ده د همیشه لپاره لکه پوه شو دې معنی ها لهم فيها دار الخلد د دوی لپاره په جهنم کې به کور د همیشه دار الخلد مرادوم همیشواله جنت والا جهنم ده او فيها کې د هاذ ملنا مرادوم جهنم ده نو مطلب دومره سخت عذاب دی لپاره چې گویا کې جهنم نه یو بل جهنم راوستل شوی دی پوه شو اویل بای یا بل تجرید راځي د پاپه سره سره دا ودره کې اخته دا پاسه ګورا لقد ان سالت فلانا لتسالن به البحر دا د متکلم دی دا متکلم د مخاطب هغه سخاوت بیانې نو الا ان سالت فلانا کته د فلان کینه د پوس وکو لتسالن به البحر نخام خاطب د پوس وکي د په ذریعہ سره د یو دریاب نه مطلب دا دی چې دا فلانکه د چا چې د سخاوت باندې چې د دومره سخی دی چې د سخاوت نه گویا کې چې نه د سمندر په شان دی یو سړی چې نه دا غنه به سوال کوي ویګه به معنی مطلب پدې کې د سخاوت دومره سیوا دی چې دا غنه یو بل کس دا منتظر کیږي چې هغه سخی وي پوه شئ لئن سالتا کترتا تاسو کو د فلانکینا د سوال لیدو وکړو سجته وختل لتسالن به البحر اخامه خاطب سوال کې بدل دا یو دریاب نه نو دا متکلم په سخاوت کې مبالغه کړی کته سوال وکي نو دې سره به تر سمندر نه سوال کوي هغه پوه شو به معنی مطلب ستا سوال په دوه کسان نه یو بده یو په سمندري مطلب د سخاوت نه سمندر پشان ده او بمخاطبه الانسان نفسه یا با تجرید تدی په ذریعہ شرعي چې انسان خپل ځان مخاطب کوي کا قوله لکه قول درې متنبی شو لا خیل عندك تهديها ولا مال فليسعد نطق ان لم تسعد الحال اي لا خیل عندك نشتره اسونه ستاره پارا تهديها چې ته هدیه کې هغه اهدا یهدي اهدان چې ته هدیه کې هغه ولا مال نن سره مال شته چې ته هدیه کې فليسعد النطق پستا پکار چې د جيبه په ذریعہ سره د من حوا کې ان لم تسعد الحال کچریدا حال ستا مدد نه کوي مطلب دا دی دل کوز ګور دی متنبی خپل ځان مخاطب کړي لري او خپل ځان پاس کړه گویا کې دی د خپل ځان یو بل کس ته نه د خپل ځان یو بل منتزع کړي لري او هغه ته خطاب کړي لري چې کا ستا سره معلوم نشي خپل ځان مخاطب کړي لري نو د دې نو چې زما سره مال نشته خو د خپل ځان یو بل نفس نه دا منتزع کړي راوستل لري نو یې کته د ستا سره مال نه او ستا سره اصول نه چې ته په دې په ذریعہ سره مدد وکې نو ته د خپل خبرو په ذریعہ سره دا مدد کوا
یعنی مطلب دا چې دا مدح چرنده بیانوا لکه پوه شو به دې باندې او بغیر ذالک یا با علاوه دې نه مطلب یعنی دا تجرید با د نه به د حروف جر په ذریعه سره وي او نه با یو سړی خپل ځای مغالو کوي بلکې په دې الفاظو نه به دې پته لګي چې د دې نه یو چرنده منتزع کړه ده هغه دی وای فلا ان بقيت ارحلن لغزوه تحويل غنائم او يموت كريم فلا ان بقيت کچته زو باقی پاتې شمه یعنی کجوندې پاتې شمه لا ارحلن رحل يرحل بمعنى نو خامخا زب سفر کوم لغزوه داسه غزوی لپاره تحويل غنائم چې هغه ډیر مالونه راجمع کوي غنیمتونه به راجمع کوي هوا يحوي به معنا جمع کول او يموت کریم یا دا چې دا کریم مرشي نو دل لګي دا متکلم خپل ځان ته کریم چې نن دا ویل لري خپل ځان ته کریم لري چې ځکه ژوندې پاتې شوما نو زب تر هغه وخت زب جنگي کوم د څه جنگ وکوما چې هغه به ډیر زیات غنیمتونه راوړم او یا چې دا کریم به کومل شنو خپل ځان ته کریم چې نن دا ویل لري چې زما په شان دي خپل نفس مراد اغسته ده سخاوت تعریف کړه پرې کې مبالغه کړه چې زه دومره سخی ما چې زما په شان دي یو بل چې نن دا کریم دا بل پیدا کړه خو شو به معنی نو تجرید څه ته وای چې یو موصوف باعث یو صفت وي او هغه نه ته یو بل صفت دا منتزع کې راوبا سيته لپاره مبالغه پرې معنی چې پدې کې دا صفت پته دومره په طریقې دا کامل په طریقې اکمل سره موجود ده چې دین یو بل صفت دا منتزع کې دي شي یو بل طرف استل شي پوه حسن التعلیل څه ته ویل کېږي د وصف د پاره او غیر حقيقي علت دعوه کول چې پای کې غرابت وي پکې ناشناواله پکې وي ايدعى لوصف چې دعوه کول د وصف د پاره علت د علت غیر حقيقه چې غیر حقيقي وي فيها غرابه چې پای کې ناشناواله وي عین د وصف د پاره داسې غیر حقيقي علت دعوه کول چې پای کې غرابت ناشناواله کا قوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتتقي لو لم تكن نية الجوزاء کچرتی نیت د جوزاء ستوري د ویلګي چې داغینه د نور ستوري غیر چاپیره چنده موجود وي په بروج کې یو برج ده ولو لم تكن نية الجوزاء خدمته کچرتی دا جوزاء ستاره د نیت زما د ممدوح خدمت کول نوي لما رأيتا نتابه نوی لیدل علیه پاغی باندې عقد منتتقی عقد دا ویلېږي هغه پټی تا منتتقی کم چې تاوشي یعنی په دغه باندې پر سنو مرته وای دا سر دې تاسو په دې تاسو باندې دا پټ چلندا تړي کنه کله چې انسان خدمت کوي نو دا خدمت د تړل لپاره دا زنانه دا صادر نه تاو کی نوې کچر دې جوزا ستوري زمادري ممدوح خدمت کول نیت او اراده نه وي نو دینه با تب دین دا دغه به چاپیر نه ولیدلې دا سره مرته وي دا پټه پټه چاپیر نه ولیدلې مطلب دا دی وزل کې د جوزا چې نه د تشبیه ورکړی دا چې د جوزا ستوره چې نه د دینه غیر چاپیر دا نور ستوري چې نه دا مندلې کې غیر چاپیر چې نور ستوري نو څنګه چې دا دای خدمت کوي دغه شانتي زماده ممدوح وای کده خدمت نه کول انده بر پټه نه واچو پټه به نه واچولې هغه پوښښ مې نه مانی لو لم تكن نيه الجوزاء خدمته کچرته دا جوزاء ستاره نیت زماده ممدوح خدمت کول نه لما رائد علیه تا بنې لره پاغي باندې عقد منتتقی د دې پر ملا باندې هغه پټه ائتلاف اللفظ مع المعنى بس دغه اخرنه نه نو ائتلاف اللفظ مع المعنى مطلب دا دی چې الفاظ د معنی مطابق وي یعنی چې څنګه دغه وی مناسب وي او څنګه چې حالات وي داغه مطابق الفاظ راوړل لکه د بهادری کې د بهادری ظاهرول لپاره د فخر شجاعت لپاره داسې الفاظ چې پای کې شجاعت ظاهري او دغه شان دي چې غزل بیان او پای کې نرم الفاظ راوړل دې ته ائتلاف اللفظ بالمعنى وي وان تكون الالفاظ موافقه للمعاني
چې الفاظ موافق وي د معنی لپاره فتختار الالفاظ الجزله نو پس غوړه کولېږي سخت الفاظ والعبارات الشديده او سخت عبارتونه للفخر والحماسه ففخر ظاهر ول لپاره او دا غیرت ظاهر ول لپاره والكلمات الرقيقه والعبارات اللينه للغزل او نرم کلمات ویل او نرم عبارات ویل د غزل لپاره یعنی چې غزل جو وایي کې نرمي خبرې او چې فخر او حماسه یعنی چا باندې غیرت ظاهره دای لپاره سخت الفاظ راوړل لکه دوه مثالونه ورکړي یو مثال چې نن دایدا فخر لپاره ورکړل د حماسه او دویم د اذا ما غزمنا غزبه مزريه هتكنا حجاب الشمس او قطر الدم اذا ما اعرنا سيدا من قبيله ذرى منبر صلى علينا وسلم اذا ما غضبنا غضبه مزريه وکله چې منغه غوسه شو اذا ما غضبنا غضب یغضب کله چې منغه غوسه شو اذا ما غضبنا کله چې منغه غوسه شو غضبه مزريه داسې غوسه چې هغه د قبيله مزر والا پشان دي دا عند قبيله مزر والا پشان دي غوسه چې کله منغ لراشي نو هتکنا حجاب الشمس او قطر الدماء نو منګه د انور هغه پردا دا هم شلو او قطر الدم چې دا غینه ویني ته وبېږي چې کله موږ له غوسه او قهر راشي نو بیا د انور پړتي مشتو چې دا غینه ویني وبېږي اذا ما اعرنا سيدا من قبيله او کله چې منګه اعر يعير اعرنا معنا ورکول کله چې منګ ورکو یو سردار یو قبيله ته ذرا منبرین یعنی د منبر هغه اوچتواله نو صلی علینا وسلم نا موږ د دعاګانې کې زمونږ تعریفونه کوي موږ سلام کوي مطلب دا دی چې موږ د څه خلق یو چې کله موږ له غوسه راشي نو بیا د نور هغه پردي موږ شلو او چې کله موږ یو کس نه دا موږ په دغه باندې مقرر کو په یو ځای باندې یو قبيله باندې سردار مقرر کو دا قبيله والا موږ د دعاګانې کې نو ځل لګي غضبنا غضبه مزريه حتقنا او اعرنا زرا منبرین دا ټول جنن دا فخر او دغه الفاظ دي لکه پوه شوي وقوله او دا دغه چکله غزل کې او غزل لپاره نرم الفاظ لم يطل ليلي ولكن لم انم ونفى عني الكرى طيف الم لم يطل ليلي قال يطول بمعنى وقدر لم يطل ليلي ندو د شوي شپه زما ولكن لم انم لیکن زنه مو د شوي انم نام ینام نوم سمع اسمونه په معنا وته کېدل ونفع عني الكرا او لري کړه زمانہ د خیالات تصورات او خیالات طيف الم زماغه خوب یا دغه قیام قبل هي مطلب دا دی چې زما شپه وګد شوی نه او زه وګد شوی نه ما او زماري د تصورات او خیالات او زمانه لري کړه لري هغه زما خوب نو ګورل لګي دا د غزل بیانې نو الفاظ پکې نرم چیرندار وړي دي سخت الفاظ پکې نه دي نو دې ته ائتلاف اللفظ به مع المعنى وي چې داسې الفاظ چې څنګه ضرورت وي هغه شان دي الفاظ یعنی د غزل کې نرم الفاظ استعمالول او په دغه کې چې نه دا سخت الفاظ استعمالول په بادر او په فخر کې واښوي واړوي